ام سلمہ رضی الله عنها دا وی کله چې موږ مدینه ته هجرت وکړو سما خاون ابو سلمہ دا مدینه ته لاړ وای سما خاون بیمار شو وای ما په مدینه کې خزي او جنکې راټولې دي او ما ورته ویلې چې تاسو به ما څه څه جړا کوئ ما په خاون باندې او زه به په خاون باندې دومره جړا کوم چې تاریخ ولیکي چې زنانه او خزه په خپل خاون باندې د څه جړې زه په څه جړا ما وای کله چې ما خاون وپاس شو وای ما ته نبی صلی الله علیه وسلم ویلې چې ته په ابو سلمہ باندې ونه جړې ځکه ورګری خزه چې دي هغه خزه چې څغي وای ګریوانونه شګي مخونه وای دسه خزبا هغه په جهنم کې او به ماته ویلې چې کله ابو سلمہ دا او پات شو نو به ماته نبی صلی الله علیه وسلم ویلې چې ته دا کلمات ویوا چې انا لله وانا الیه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي واخلق لي خيرا منها یا الله من ستایو تا ته بدر ګرځو یا الله ما ته په مصیبت کې پناه راکې او یا الله خیر عوض ما ته دې نه راکې دا داسې کلمات دي کله چې د مصیبت په حالت کې انسان وای نو دا کوم نعمت چې الله رب العالمین اغسته ده یا به امدق الله رب العالمین ورکه یا به دې نه الله رب العالمین ورکه وای ما ته نبی صلی الله علیه و دا کلمات ته ویوا الله به د ابو سلمہ غره خاوند درکې نو ام سلمہ رضی الله عنها وای ما چې دا ورګری خځه وشړلې ما ته ویل چې بنا زه په خپل خاوند باندې نه جوړم ما بدا كلمات ویلې چې انا لله وانا الیه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي واخلق لي خيرا منها دا کلمات مې ویلې خو لیکن دا سوچ براسو چې اخیر من ابي سلمہ دا ابو سلمہ نه بل غره خاوند ني وای کله چې سما عدت ورشه وای په دې کې ما پس عمر رضی الله عنه خطبه او جرګه راولې غلا چې ام سلمہ کته نکاح کې زله سره نکاح کوم وای مو تر انکار وکړو چې رسول نکاح نکوم وای به ما بس ابو بکر رضی الله عنه خطبه او جرګه راولې غلا چې ام سلمہ کته نکاح کې زله سره نکاح کوم وای ما دا خطبه مرد کړه ما نکاح ونکړه وای د دین رستا ما بس نبی صلی الله علیه وسلم خطبه او جرګه راولې غلا او ما دی ویلې ام سلمہ کې نکاح کې زله سره نکاح کوم وای ما د پته ولګیدله چې یقیني د ابو سلمہ غره خاون چې الله ما تراکه اغا محمد صلی الله علیه وسلم دی وای مخې زه ام عمر وما او چې کله مې د نبی صلی الله علیه وسلم نکاح وکړه وای زه ام المؤمنین د مؤمنانو مور شوم وای ما نبی صلی الله علیه وسلم چې رسول الله ما سره نکاح کې زما بچی دي وای ما ته ولې ستا بچی زما بچی دي وای ما ورته چې رسول الله له غصه ډیر راځي وای نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلي چې زما د الله نه دعا وغواړم طالب غصه نه درځي نو د دې واقعینا دا مقصد من ته حاصلېږي چې کله یو مصیبت راغی یو مشکل راغی جزې پسې نه دي پکار بلکې دا کلمات ویل پکار دي چې انا لله وانا الیه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي واخلق لي خيرا منها دا داسې کلمات دي کله چې انسان د مصیبت په حالت کې وي نو کوم نعمت چې الله رب العالمین اغسته دی یا به هغه ورکي یا به د هغې نه بل غوره ورکي بچی دې مړ شو دا کلمات ویوه الله به د هغې نه بل غوره بچی درکړي مصیبت ته در ورسېده په عقل وګه باندې رااله دا کلمات ویوه چې انا لله وانا الیه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي واخلق لي خيرا منها الله به د هغې نه بل غوره مال درکړي تاوان دې وکړه په یو تجارت کې دا کلمات ویوه الله به د هغې نه ښه عوضونه درکړي دا مه ویوه چې یاره د الله نه ناامیده شي چې الله زه موندلی یم په ما باندې دا امتحانات راولي او دا مصایب په ما باندې راولي نور بندګان یې پرېښي دي دا خبرې چې څوک کوي دا هغه خلک کوي چې د الله صحیح بندګان نه دي